السلام علیکم. خجی نن به چې دی نو موږ څه چل کوو، یو اوږده ساه به اخلو. څنګه ساه به اخلو؟ داسې، او دا اوږده ساه چې کله موږ واخلو نو دا ساه به واپس هم بهر کوو. هغه څنګه؟ هغه داسې. صحیح ده؟ دا دوه پروسیسز به نن ډسکس کوو، دا ساه اخیستل او دا ساه بهر کول. دا ساه بهر کول، دا ساه اخیستل څنګه کیږي، دا ولې کیږي، دا چې موږ کوو په دې کې دننه چې دی نو څه کیږي، مقصد څه دی، څه داسې انوالو دي، کم سټیپس انوالو دي چې هغه د دې سره چې دی نو کیږي، او دا دوه پروسیسز زما سره برابریږي. دا ټاپک دی د ګیسز ایکسچینج سره ریلیټډ، چې د دې نه مخکې مونږ الریډي ډسکس کړه ایر پیسیج وے او لنګز. چې لنګز څه شیز دی، ایر پیسیج وے څه شیز دی، په کومو لارو باندې دا ساه ځي، په کوم ځای باندې ځي، په کوم ځای کې ورسره څه چل کیږي، او بیا په لنګز ته چې ورسي نو مونږ سره څه چل وشي. نن به وایو چې دا ساه چې کومه ده که نه، دا خو په دې لارو باندې ځي، خو دا څنګه ځي، دا چې کله ځي نو په دې کې څه ځي، او دا چې کله ما سره یو ځای ته ورسي نو څه چل به کېږي. دا ټولې خبرې به ډسکس کوو. سټارټ به اخلو د اوږدې ساه نه. اوږده ساه ورته واخله، ځکه چې دا ټاپک به اوږدېږي، او ځکه چې کوم د کې پی کې او د فیډرل بورډ دواړه ماشومان دي چې دواړو ته ترې نه فایده وشي. صحیح ده که نه؟ شارټکټونه واړئ، ډیټیلز. مونږ ووایو چې یاره مونږ سره چې دی نو څه انوالو دي، ایر پیسیج وے او لنګز انوالو دي. دا دوه شیزونه دي ما سره که نه، یو ایر پیسیج وے یو لنګ. په یو به ساه ځي، لنګ کې به چې دی نو ما سره د هغې ګیس ایکسچینج کېږي. اوس یو میکانیزم دی چې هغې ته ویلی کېږي بریدینګ. مونږ به نن دا ډسکس کوو چې آیا مونږ دا ساه اخلو څنګه، هاو وی برید، مونږ ساه اخر اخلو څنګه اخلو. د دې نه مخکې به چې دی نو لږ دا ډسکس کوو چې دا ساه څه شیز دی، دا برید چې دی نو دا څه شیز دی. برید ویلی کېږي ساه ته، او چې کله ته اخلې او بهر کې دی ته وی بریدینګ، هغه پروسس. صحیح ده؟ ښه جي، بریدینګ څه ته ویلی کېږي جي؟ دا مونږ سره یو فزیکل پروسس دی آف مووینګ ایر ان اینډ آوټ. بریدینګ څه ته ویلی کېږي؟ یو فزیکل پروسس چې تی فزیکلی کې دا ته ساه اخلې او بهر کې، فزیکل پروسس دی که نه، ستا پې چې دی نو محنت لګي. دغه محنتي کار چې په دې کې ته ایر اخلي او ایر آوټ کې، چې کله ته ایر اخلي نو اکسیجن اخلي او کاربن ډای اکساید آوټ کې، دې ته څه ویلی کېږي؟ بریتینګ ویلی کېږي. اوس چې کله ما سره done to inhale oxygen from atmosphere and exhale CO2 from the body. څه مطلب شو د دې خبرې؟ چې کله زه انهیلیشن کوم، انهیلیشن څه ته ویلی کېږي؟ ساه اخیستو ته، او اکسهیلیشن څه ته ویلی کېږي؟ ساه بهر کولو ته. چې کله زه انهیل کوم نو څه شیز به اخلم؟ O2 به اخلم. د چا نه به اخلم؟ د اټماسفیر نه، دا بهر د ماحول نه به O2 اخلم. او چې کله زه اکسهیل کوم نو CO2 به بهر کوم. د چرته نه؟ د باډي نه به CO2 بهر کوم. چرته به بهر کوم؟ اټماسفیر ته. په نهم کلاس کې مونږ د دې هغه ټول ډسکشن هم چې دی نو کړی، کلیټ صاحب په هغې څوک نه پوهېږي چې آیا دا مونږ چې دا ساه د اکسیجن د کوم ځای نه راځي، دا اکسیجن چې دی نو آیا لیټ سې مونږ له بوټي راکوي نو هغوی مونږ نه څه اخلي، آیا بوټي هم چې دی نو اکسیجن چې دی نو استعمالي. دا ټولې خبرې په هغې کې مونږ د فوټوسنتھسس والا یو خبره ما ډسکس کړې وه چې یاره دا شپې چې دی نو مونږ د بوټو لاندې ویده شو نو پیریان کېني. هغې باندې ډېر خلک خیر خفه شوي مو، خو خفه ښه دي. هغې وجه دا ده چې کوم شیز رښتیا دی نو الله پاک هم رښتیا خوښوي، او مسلمان هم چې دی نو رښتیا خوښوي. صحیح ده؟ چې کوم شیز رښتیا دی هغه رښتیا به چې دی نو وایو. اوس دلته کې دا خبره څه ده چې لیټ سې یو کس نی پوه شوی، هغه چې دی نو هغه وګورئ. او په لسم کې هم چې دی نو د لسم په لومبي لیکچر کې مونږ دا ټولې خبرې ډسکس کړي دي. ښه، انهیل به څه کې؟ ایر به انهیل کې اکسیجن بدن نه لاړ شي. ایکسهیل چې تو کې نو کاربن ډای اکساید دننه موجود دی، هغه به بهر راوځي. په دې خو پوهې که نه؟ ځکه چې دا مونږ الریډي ډسکس کړی ده. اټماسفیر کې اکسیجن ولې راغی؟ الریډي ډسکس ده، خو بیا هم چې دی نو ته دا خبره زده کړه چې په اټماسفیر کې دا سره اکسیجن تعداد زیات دی، نو هغه د اټماسفیر نه چې دی نو ما څه چلو شي؟ ډیفیوز شي. چېرته؟ لنګز ته چې دی نو لاړ شي. هایر کنسنټریشن آف O2 پریزنټ ان د اټماسفیر. او په لنګ کې ما سره څه چل دی؟ CO2 از ان هایر کنسنټریشن. په اټماسفیر کې ما سره O2 های دی. صحیح ده؟ او دلته ما سره CO2 چې دی نو های دی. د دقه های کنسنټریشن د وجې یو دننه یو بل بهر وځي. په دې باندې خو کلیر شوی. دې ته چې دی نو بریتینګ ویلی کېږي. اوس د دې چې دی نو څه ناڅه فیزز دي، فیزز، سټیپس او ټایپس، دا ټول ته ویلی شي. فیزز مطلب څه دی؟
سا اغشتل او رو باسل دوه سټیپ شو کنه دغه ته فیزز ویل کیږي. اوس فیزز اف بریثینګ کې مونږ سره یو دی انسپایریشن یو دی ایکسپایریشن یا انهیلیشن یا ایکسهیلیشن. انسپایریشن څه مطلب دی؟ ان پکې راغی کنه آی ان پکې راغی څه پکې راغل آی او ان د دې څه مطلب شو چې دا هوا ته دننه اخلي. ایکس څه مطلب دی چې هوا به بهر چې دی نو راوځي. اوس ګوره انسپایریشن کې بس چل کېږي وی ټیک د ایر O2 انټو د باډي. چېرته باډي؟ لنګس ته. مطلب څه چې موږ به اکسیجن اخلو د چانه د اټماسفیر نه او اړو به چېرته لنګس ته به چې دین اړو دې ته څه ویل کېږي؟ انسپایریشن ویل کېږي. په دې کې به دوه چینجز راځي، دوه شیزونو کې به چې دی نو چینج راځي. هغه چینج څه شیز دی هغې ته هغه ډسکشن کوو. په انسپایریشن کې به هم دا دوه شیزونه چینج کیږي، کم کم ډسکس کوو. او په ایکسپایریشن کې به هم هغه شیزونه چینج کیږي، کم کم ډسکس کوو. اوس ګوره دې ته ویل کېږي، یو ته ویل کېږي پریشر او یو ته ویل کېږي والیوم. دا دلته ځان سره به ولیکې والیوم او بل پریشر. صحیح ده که نه؟ والیوم د چایو والیوم د سوري پریشر د لنګز او والیوم د چیسټ کیویټي. صحیح ده؟ دا دوه شیزونه چې دی نو ځان سره یاد وساتئ چې ما سره به چې دی نو څه چل کېږي دوه شیزونه به چینج کېږي، والیوم آف د چیسټ کیویټي اینډ پریشرز ان د لنګز. اوس خبره دې ځای کې څه ده چې کله انسپایریشن کېږي نو په والیوم آف د چیسټ کیویټي کې به څه چینج راځي او چې کله انسپایریشن کېږي نو په پریشر کې به څه چینج راځي او چې کله ایکسپایریشن کېږي نو په دې دواړو کې به څه چینج راځي هغه به ډسکس کوو. اوس ګوره دې خوا دې خوا غور سره چې دی نو ګوره وی والیوم آف د چیسټ کیویټي ویل انکریز. څه مطلب دی د دې؟ دا مطلب دی که نه چې که لیټ سې مونږ ووایو چې یاره جي دا ما سره چې دی نو لنګس شو، صحیح ده؟ د دې نه ما سره ګیر چاپېره څه راته وشوي دي؟ د دې نه یو کیویټي پرزنټ ده که نه، هغه خو مونږ ویلو که نه چې یاره ویزرل پلورا او پرایټل پلورا هغه ډسکشن نه کوم. یو چیسټ کیویټي ده. چیسټ کیویټي څه ته ویل کېږي؟ چیسټ کیویټي. کیویټي ویل کېږي څه ته؟ یو غار ته. ټیک ده؟ په دې چیسټ کیویټي کې به لکه که ته وګورې نو زموږ د لنګز د پاسه څه پرزنټ دی، داسې بونز پرزنټ دي که نه چې کم ته مونږ څه وایو؟ ریبز ورته وایو، یا دې ته مونږ څه وایو؟ ریبز ورته وایو. صحیح ده؟ او د دې ریبز په مینځ کې ما سره څه پرزنټ دی؟ داسې مسلز پکې پرزنټ دی، داسې مسلز پرزنټ دي. دې مسلز ته به څه ویل کېږي؟ انټر کاسټل مسلز. په خبره ورسېدې او کو نه رسېدې. ګوره دې خوا د دې نه چې دا کومه د دې نه چې کوم دا کیویټي راتاو ده که نه، ګورې دا دې نه به داسې یو کیویټي راته ووي. لکه مطلب که ته وګورې نو د پاسه ریبز موجود دي که نه او د دې دننه چې دی نو لنګز دي او بیا هارټ پرزنټ دی او دا ټول شیزونه پرزنټ دي که نه، نو دې ته چیسټ کیویټي ویل کېږي. مطلب یو غار چې په هغې کې دننه دا لنګز پروټیکټډ پراته دي. د لنګز د ریبز او د دې شیزونو څه کار دی چې دا لنګ چې دی نو تا به اکثر اورېدلي وي اکسیډنټ او که پوښتی ماته شوې، که لیټ ځای دا پوښتی نه وي نو ړومبې به ستا څه لګېدو؟ ډایرکټ به د ستا لنګز خوږېدل او چې لنګز دې خوږ شو نو ته به مړ کېدې په اسانه. خو دا لنګز که د پاسه چې دا کم ریبز او کیویټي موجود ده دې د وجې ته بچ شي. نو دې څه وایي دا چې کم چیسټ کیویټي ده که نه، چیسټ کیویټي یې دا چیسټ کیویټي دا موو کېږي لکه اسانه. ته چې ساه واخلې نو سینه بهر اړخ ته راوځي که نه، او چې ته کله ساه بهر کې نو سینه دننه اړخ ته چې دی نو ځي، چیسټ دننه اړخ ته چې دی نو ځي. دا اصل کې چیسټ کیویټي دننه او بهر کېږي. ریبز تا سره کولاویږي بندېږي او دا ریبز کولاویږي او بندېږي د چا د وجې؟ دا د دې انټر کاسټل مسلز د وجې. ځکه چې کله یو لاس یو خپه یو سر یو سټ هر ځای چې موومنټ کوي ګوتې وغیره دا چې موومنټ کوي دا د مسلز په ذریعه باندې چې دی نو کوي. بون تاله یو سټرکچر جوړي او دا زه چې دا داسې موومنټ کوم دا څه موومنټم کوم دا د څوک کوي؟ دا مسلز کوي. نو په دې ځای کې مسل موجود دي چې هغه به تا سره دا چې ته کله ساه اخلي نو دا ریبز به کولاوي او بندوي، کولاوي بندوي، کولاوي بندوي. چې کله ریبز کولاویږي نو په لنګز باندې به پریشر کمیږي او که زیاتېږي به په دې به اوس خبره کوو. اوس ګوره وی والیوم آف د چیسټ کیویټي نو تا سره به څه چل کېږي؟ وی والیوم ویل انکریز
والیوم ویل انکریز. دا انکریز کیږي د څه دپاره؟ اوس بیا دې ځای کې ګوره ښه. لیټ سې مونږ سره لنګ دی صحیح ده، او تا چې دی نو چې کله ساه دې نه واغېښتې وي او ستا چیسټ کیویټي دونه وې په خبره ورسېدې او که نه، دا لا تا ساه نه ده اخېښتې په اوریجنل پوزیشن کې، نارمل پوزیشن کې. چې کله تا ساه واغېښته ښه، اوس ګوره چې کله دا دې پسې نږدې پرزنټ وي او تا ساه نه ده اخېښتې، نو د دې چیسټ کیویټي یې د دې چیسټ کیویټي د دې به په دې لنګز باندې پریشر وي او که نه، او پریشر به وي. څه مطلب دی د دې؟ دا لنګز خو په دې کې رابند دي که نه، لیټ سې دا لنګ دی، دا چیسټ کیویټي ده، دا دې پسې نږدې لګېدلې ده. نو که زه نه دا لرې کړمه نو ده ته به ځای میلاویږي او که نه، چې زه ساه واخلمه نو دی به په اسانه کولاویږي او که نه، نو او کولاویږي به. که لیټ سې زه ساه اخلم او دلته او پسې دې داسې انختې او دې خوځي نه، نو ساه به په اسانه اخېښتې کېږي نه به شي اسانه باندې اخېښتې. نو ګوره اوس دې ځای کې ښه، لیټ سې دا چې دی نو دا څه چل دی؟ دا انسپایرډ دی، سوري دا نارمل پوزیشن دی، ایکسپایرډ دی، تا لا ساه نه ده اخېښتې. اوس چې کله ته ساه اخلې که نه، لیټ سې دلته به ووایو لیټ سې ته ساه اخلې، اوس چې کله ته ساه اخلې که نه، نو دا چیسټ کیویټي دلته نږدې ده که نه، نو دا به داسې دا به داسې کولو شي. چې کله دا داسې کولو شي نو دا لنګ چې کوم دلته کې پرزنټ دی نو دا به چېرته راشي؟ دا به داسې راشي. اوس ګوره ورته ښه، دا به د دې ځای په ځای راشي دې ځای ته کولو به شي. ولې به کولاویږي؟ ځکه چې په دې کې ایر را روان دی، او چې دا ایر دلته راځي نو لنګ به کولاویږي، پیپړې به کولاویږي. چې پیپړې کولاویږي، د پیپړې د کولاوېدو دپاره ضروري څه دی؟ چې تا سره چیسټ کیویټي کولو شي، او چې چیسټ کیویټي کولاویږي نو د چا په مدد؟ د انټرکاسټل مسلز په ذریعه. او که لیټ سې دا چیسټ کیویټي تا سره نه کولاوېده نو لنګ به نه کولاویږي او ته به ساه نه شي اخېښتې. بس دا خبره یاد ساته، په خبره ورسېدې او که ونه رسېدې، دقه هغه مین خبره ده چې دې څه وایي تا سره چې والیوم آف د چیسټ کیویټي، او بیا به څه وایي؟ پریشر ان د لنګز. والیوم به زیاتېږي. والیوم څه مطلب دی؟ چې ایریا به زیاتېږي. د لنګ چې کوم ایکسپینشن دی هغه به په اسانه کېږي. لیټ سې اسان یار آی ډونټ نو چې تاسو پوهېږئ او که نه، دا ما سره یو اړخ دی، دا لیفټ سایډ شو، دا رایټ سایډ شو، صحیح ده. دا دلته کې دی هسې اګزامپل لپاره. لیټ سې ته چې دی نو ساه اخلي او دا چیسټ کیویټي کولاویږي نو دا به داسې کولو شي. نو والیوم زیات شو که نه؟ والیوم څه ته ویلې کېږي؟ ایریا تا سره زیاته شوه که نه، یو شیز کولو شو که نه. اوس چې ته کله په دې کې د دې دا چیسټ کیویټي اخوا دېخوا لاړه شي او کولو شي، نو دې یو خاص پریشر په دې لنګز باندې جوړ کړي، نو په هغه لنګز باندې به هغه پریشر کم شي. چې په لنګ باندې پریشر کم شي نو چې کم لنګز ته هغه هوا را روانه ده نو په اسانه باندې به هغه لنګز کولو شي. زما په خیال د دې نه نور نه اسانېږي. ښه بس دی اوس پوه شئ. Volume of the chest cavity will increase and to allow the air to move in. دې چې کله انکریز شي کولاو شي نو په اسانه باندې به څه چلو شي؟ موو ان به وشي، موو ان ایر به څه چلو شي؟ په اسانه به را انټر شي. بس خبره ختمه. په انسپایریشن کې به والیوم انکریز کیږي. چې کله والیوم انکریز شي نو په لنګز باندې به پریشر کم شي. نو اوس ګوره وی پریشر ان د لنګز یا پریشر آن لنګز اٹ ویل ډیکریز د پریشر آن لنګز. ښه دا خو بیا په دویم ځل ما لیکلی، خیر دی. it will decrease the pressure on the lungs. څه مطلب؟ چې د دې دا مطلب دی که نه چې کله د هغې چې کوم هغه پریشر په دې لنګز باندې جوړ شوی و که نه، نو هغه به څه شي؟ هغه پریشر به ختم شي او په اسانه باندې به لنګز کولو شي. پوه شوې او که پوه نه شوې؟ صحیح نه؟ چیسټ کیویټي به کولو شي، پریشر به په لنګز باندې چې دی نو کم پریشر چې دی دلته کې دا پریشر اګزرټ کوو، داسې پریشر یې پې لګولو، هغه به ترنه دې خوا شي، لنګز ته به ایر را انټر شي، نو دا لنګز به څه شي؟ دا به ایکسپینډ شي، داسې به ایکسپینډ شي. ایکسپینشن خو پېژنې که نه؟ کولاوېدل. صحیح ده؟ نو دا څه وایي؟ it will decrease pressure in the lungs will decrease and pressure on the lungs will decrease. مطلب څه؟ چې تا سره به په لنګز باندې پریشر چې دی نو ډیکریز شي. چې کله هغې باندې ډیکریز شو پریشر، هوا د بهر نه تیزه راغله، هغه به دا لنګز تا سره کولاو کړي. زه په دې باندې دا بار د ایکسپلینیشن ځکه کوم چې دا پوه شو نو دې باندې هم پوه شي. اوس راځه څه ته راځو، دا به کېږي څنګه؟ how it will be done. اوس ګوره مونږ څه ویلي وو چې تا سره به څه موجود وي؟ یو به تا سره انټرکاسټل مسلز وي که نه؟ ګوره ورته دی خوا
مونږ سره څه د دې دپاره انوالو دي انټرکاسټل مسلز یو به انټرکاسټل مسل شي ریبس شو ټیک ده او یو به یو بل شي چې هغې ته څه ویل کېږي ډایفرام ورته ویل کېږي دا ډایفرام اصل کې څه شیز دی دا هم یو مسل دی سمپل ټیک نه دا درې شیزونه به انوالو وي چې کله هم ته ساه اخلې د دریو کې به چینج راځي چې کله هم ته ساه بهر کې د دریو کې به چینج راځي اوس ګوره دا خبره خو مونږ ډسکس کړه چې یاره چیسټ کیویټي کولاویږي که نه نو لنګز به کولاویږي خو یو بل کار به هم کېږي مسل آف د ډایفرام اینڈ انټرکاسټل مسل ول کانټریکټ ډایفرام به فلیټ کېږي انټرکاسټل مسل به کانټریکټ کېږي ګوره کنفیوز کېږي به نه یو شیز راښکلو ته څه ویلې کېږي کانټریکشن ویلې کېږي او یو شیز واپس پرېږده او هغه ریلیکس شي دې ته څه ویلې کېږي ریلیکسیشن لیټ سه یو ربړ دی مسلس خو ته راښکلی شي که نه تا هغه مسل راکاږه چې یاره تا سره څه وشي هغه کیویټي کولو شي نو چې کله هغه تا راکاږه نو چې ته کله ایکسپایریشن کې که نه به واپس ریلیکس کېږي که نه نو په دې کې به یو کنټرکشن کېږي یو به ریلیکسیشن کېږي چې کله ته انسپایریشن کې ساه اخلي نو تا سره به انټرکاسټل مسلز به څه کېږي دا به کانټریکټ کېږي ولې به کانټریکټ کېږي په دې دې هم پوهېږم مړه پرېږی ده اوس ګوره ورته او ډایفرام به څه چل کېږي اول په دې ځان پوهېږه ډایفرام به فلیټ کېږي څه مطلب دی د دې فلیټ ګوره دې ځای کې تا سره یو مسل داسې پرزنټ دی داسې مونږ په لاست لیکچر کې ویلو چې ډایفرام به څه چل کوي ریسپیریټري سیسټم به دغه نه بچ کوي د څه نه به بچ کوي د جی آی ټي نه ګیسټرو انټسټینل ټریک نه به بچ کوي اوس ګوره دې ځای کې ګوره په خبره ځان پوهېږه تا ساه واخیسته که نه ته انسپایرډ وکړو صحیح ده نو دا مسل نی دا مسل دا اصل کې وي داسې چې کله تا ساه بهر کړي که نه او ایکسپایریشن دې کړي نو دا مسل داسې یې داسې لکه دا داسې نو چې کله ته ساه واخلې که نه نو لنګز خو کولاویږي که نه نو د هغه لنګز د کولاوېدو د وجې باندې د دې د وجې باندې به څه کېږي پرشر به پرې راځي په ده باندې به څه راځي پرشر به راځي د چا پرشر به راځي د لنګزو نو دا به چې د باندې پرشر راځي نو ستاسو خیال دی دې به څنګه شیپ ته اوړي دې به داسې کېږي فلیټ به شي خبره ورسېدې او کو نه رسېدې چې کله د باندې د لنګ پرشر راغی نو څه به چل به وشي دې به تا سره فلیټ شي اوس د دې الټه به سي چې ته واپس ساه بهر کړې نو دې به واپس شي دې به ډوم شي خبره ورسېدې نو دې څه وایي وی هاو اټ ویل بی ډن دا څونه چې ارڅ کېږي دا انکریز کېږي پرشر دا کېږي پرشر کمیږي نو دا به څنګه کېږي چې وی کله ته ساه واخلې نو مسل آف ډایفرام به څه دی دا به تا سره چې دی نو څه چل وشي کانټریکټ به شي راښکلی به شي ریلیکس به نه وي راښکلي کېږي به نو چې کله دا تا سره کانټریکټ شي که نه صحیح ده نو چې کله کانټریکټ شي نو لاندې به هم لنګ کولاویږي ځکه چې لنګ خو صرف داسې نه کولاویږي که نه لنګ داسې هم کولاویږي بر هم کولاویږي او دې اړخ ته هم کولاویږي صحیح ده نو لاندې به ډایفرام فلیټ شي او سایډونو ته به چیسټ کیویټي انکریز کې خپل والیوم ځای به ورته پرېږدي هلکه چې راځئ هوا واخلئ صحیح ده نو په دې پوه شوې ډایفرام به تا سره چې دی نو هم او انټرکاسټل مسلز به چې دی نو هم کانټریکټ کېږي اوس دلته زما یو سمپل کوېسچن سمپل اسان ترین کوېسچن ما وی خو چې تاله اوس نه درځي که نه نو بس سوچ وکړه دا ریبس چې دي دا ریبس ما ووی دلته ریبس پرزنټ دي که نه او په هغې کې دا انټرکاسټل مسلز دي دا ریبس څوک کولاوي او بندوي څوک یې کولاوي او بندوي نو ما دا څه ووی چې مسل به تاله څه درکوي مومنټ کې به هیلپ درکوي نو چې کله ته ساه اخلي او چیسټ کیویټي کولاویږي نو دا انټرکاسټل مسلز نه دي دا انټرکاسټل مسلز دی به مومنټ کوي نو د ده دوه مومنټس دي یو به کانټریکټ کېږي او یو به څه کېږي ریلیکس کېږي به چې کله دی کانټریکټ چې کله ته ساه اخلې نو دی به څه کېږي کانټریکټ کېږي راښکلي کېږي چې دی راکاږي چې دی راښکلي شي نو دی به دا ریبزو تا سره کولو کړي چیسټ کیویټي به کولو شي او چې کله ته ساه بهر کړي نو دی به واپس ریلیکس شي لنګز کیویټیز به خپل ځای له راشي ورسېدې په خبره وکړو ونه رسېدې بیا راته وایم والیوم اف د چیسټ کیویټي به انکریز کېږي ولې به انکریز کېږي ځکه چې ته ساه اخلې نو د دې یو خاص پرشر په دې لنګز باندې جوړي چې هغه پرشر ختم شي او لنګز کې چې دی نو هوا راشي
صحیح ده. دغه هوا او دا کنټریکشن او دا ریلیکسیشن دا کولاویدل به څنګه کیږي؟ دوه ټایپ اف مسلز دي ما سره، یو د ډایفرام مسل دی، یو د انټرکاسټل مسل دی. انټرکاسټل مسل څه ته ویل کیږي؟ چې د ریبس په منځ کې موجود وي. او ډایفرام څه ته ویل کیږي؟ هغه مسل چې هغه لاندې پریزنټ وي او تاسو سره ریسپیریټری سیستم د جی آی ټی نه چې دی نو بیالي دا دواړه مسل به راخکلی کیږي، کانټریکټ کیږي. به چې کله دا راخکلی شي نو تاسو سره به چې دی نو ډایفرام به څه کیږي؟ دا به فلیټ کیږي. چې کله دا فلیټ شي نو لاندې به چې دی نو تاسو سره ایر په اسانه باندې لنګز به کولو شي. او دغه شان چې کله انټرکاسټل مسل تاسو راخکلی شي نو دا ریبز او دا چست کیوټي به کولو شي او څه چل به شي؟ ساه به ته واخلي، جم دی پاتې شوي. اوس راځه ساه خو دې واغېسته، خو دا ساه به څه چل کوو؟ واپس هم راوباسو. صحیح ده. اوس ګوره دی خوا ایکسپایریشن ته چې دی نو ګوره انسپایریشن باندې چې پوه شو په ایکسپایریشن به په خپله پوهېږي. څنګه به پوهېږي؟ ایکسپایریشن څه ته ویل کېږي؟ اپوزټ اف انسپایریشن. خو لکه ګورې دا په پیپر کې ونیلي یاره اټ از اپوزټ اف انسپایریشن، ځکه چې د خامخا لږ ښوونځي کې به ایکسپلینیشن کې کوم چې د دې هغه طریقې کار دی د ایکسپلینیشن عمق شانتې وکړه چې مارکس دنه نه کټ کېږي. دا ما صرف او صرف ستا د پیولو لپاره لیکلی. ایکسپایریشن ما سره اپوزټ اف انسپایریشن دی. ډایفرام بم ریلیکس کیږي، انټرکاسټل مسلز بم چې دی نو ریلیکس کیږي. بس څونه چې مونږ دلته ووایو که نه چې دا ته الټه کې نو بس دغه چل به وشي. اوس دې ځای کې به ته ماته دا خبره کې چې مونږ دوه شیزونه یاد کړو که نه، چیسټ والیوم یا چیسټ کیویټي والیوم. ښه کنفیوز کېږي به نه، ومې لیکو کیویټي والیوم. او بل مونږ څه شیز ډسکس کړی وه؟ یو مونږ ویلو پریشر آن لنګز. اوس په دا ته ماته وې. اوس ګوره مونږ دلته څه ویلي وه چې کله زه ساه اخلم نو چیسټ کیویټي به څه چل کېږي؟ د هغې والیوم به څه کېږي؟ انکریز کېږي. به نو دلته به څه چل کېږي چې زه کله ساه بهر کوم که نه نو والیوم به څه کېږي؟ والیوم به ډیکریز کېږي. صحیح ده. ولې کېږي ویم نه ده. پریشر دلته ما سره څه چل کېدو؟ انکریز کېده که نه، سوري ډیکریز کېده که نه، نو دلته به څه چل کېږي؟ دلته به انکریز کېږي. به الټا سیسټم دی دلته به سمپل. اوس ګوره دا ولې ډیکریز کېږي؟ ولې به ډیکریز کېږي؟ هسې تا ځان نه چېرته دا کوېسچن کړی چې زه دا ساه اخلم زما دا سینه ولې اوچتېږي او ښکته کېږي؟ صحیح ده. اوس ګوره عمقه خبره شوه چې که لیټ سې دا ما سره چې دی نو لنګز شو او دا تا چې دی نو ساه اغېشتې وه، ټیک ده، دا چې دی نو تا ساه اغېشتې وه او دا ستا دا چیسټ کیویټي نه ده دا دلته را رسېدلې وې، داسې دا دلته را رسېدلې وه. اوس تا چې دی نو ساه بهر کړه نو چې ته کله ساه بهر کې نو ته به څه چل کې؟ په دې لنګز باندې به پریشر راوړئ. چې ته کله په دې لنګز باندې پریشر راوړئ که نه، داسې په دې لنګز باندې ته پریشر راوړئ. لکه د دې آسان مثال دا دی که نه چې یو کس تا ته ووایي یاره د یک شیز له زور ورکړه چې دې نه دا چې څونه هوا ده دا دې نه چې دی نو وځي، نو ته به په دې لنګز باندې څه چلو کې؟ پریشر به راوړئ. پریشر چې کله ایکزیلیشن کېږي که نه نو د چیسټ کیویټي کې به والیوم څه چل کېږي؟ والیوم به ډیکریز کېږي. د والیوم ډیکریز کېدو مطلب دا دی که نه چې دا به راتنګېږي. چې کله دا راتنګ شي نو په لنګز باندې به څه چلو شي؟ پریشر به انکریز شي. پوه شوې او که نه چې په پریشر په لنګ باندې انکریز شي نو په دې کې چې کومه هوا موجوده ده هغه بهر راوځي. بس سمپل از دیټ. نور پکې زما په خیال چې څه پاتې نه شو. ښه ګورو چې په بک کې څه وایي. بک ګورو چې بک چې دی نو څه فرمایي. ښه یو خبره رانه پکې هېره شوه، سوري. ډوم شیپ څه ته ویل کېږي؟ دی وایي که نه دا خبره ما وختي وګوله خو بیا رانه هېره شوه. ډوم شیپ اصل کې دې ته وایي چې دا داسې شیپ چې کله ساه ته بهر کې نو دا ډایفرام به اوچت شي که نه. چې کله ډایفرام اوچت شي نو څه مطلب څه چل به وشي؟ ستا د ډایفرام چې کوم شیپ دی هغه به ډوم شیپ شي، لکه داسې به شي، داسې به شي. او چې کله ته په دې باندې پریشر راوړې نو ډایفرام به فلیټ شي. صحیح نه. او دقه د ډایفرام به چې دی نو ما سره څه کېږي؟ دا به هم ریلیکس کېږي او انټرکاسټل مسلز څه دي؟ دا به هم ریلیکس کېږي. ټول سیسټم به هلته چې دی نو الټه شي.
پوه شوې په خبره او که پوه نه شوې ښه جي اوس ستا خیر دی بل هم واخله بس ټاپک ختم دې پسې چې دی که نه دا خو شو میکانیزم آف بریتینګ د دې نه بس پر راځو څه ته gases exchange in the lungs gases exchange ما سره څنګه کېږي الویولای اسپیشلی چې دی نو ډسکس کړې ده چې آیا تا سره چې دی نو gases exchange په لنګ کې څه چل کېږي ښه په دې کې به لږ نور چې دی نو ډسکشن هم کوو چې آیا gases exchange چې کم کېږي که نه نو دې کې څومره زمونږ لنګس چې دی نو ساه اخیستی شي څومره بهر کولی شي څه داسې پروسس دی ابره ته زه آسان کم خیر دی خو دې کې به ته څه چلو کې په دې کې به یو شیز ته وګورې 3D انیمیټډ ویډیو او بل به یو دا شیز وګورې آی تھنک چې په فیډرل بک کې به چې دی نو چینج وي خو دا یې فار یور انفارمیشن به لږ وګورې دې کې څه لیکلي شوي دي دغه څه چې پکې لیکلي شوي دي دا به لږ وګورې او دا به سرچ کړې د دې کې دا لیکلي شوي دي که نه چې with the thorax of the chest cavity bound by the ribs and muscles at the side by the sternum on the ventral side by the backbone of the dorsal side and by the diaphragm on the posterior end. The diaphragm is dome-shaped sheet of a skeletal muscle. The muscle is between the ribs is called intercostal muscle. دوه خبرې مونږ په دې ځای کې ډسکس کړې خو زړه مې نه غواړي چې دا شیز زه پرېږدم ویم درته په دې باندې ځان پوه کړه دې وایي که نه وایي دا لنګس چې دی د دې کورینګ څنګه دی نو دا به وبه یې ویم درته نو بیا به مې پړه کې شکي چې آیا دا شیز پاتې شوی اوس ګورئ سمپل آسان الفاظو کې درته ویم دی وایي چې د دې د لاندې به یو مسل موجودي ټیک ده صحیح ده د دې سایډ ته به داسې د دې به تاسو ریبز موجودي د پاسه صحیح ده پوه شو په خبره او دا شاته راغلي لکه مطلب دا داسې تلي دا ځکه زه تا ته یم چې 3D انیمیټډ ویډیو چې دی نو ګوره د دې د پاسه به ریبز چې دی نو تا سره موجودي او یو بل بون به دلته موجود یې داسې چې دا ټول ریبز دا بونز نه دي دا دې سره داسې اټیچ یې دې ته څه ویلې کېږي دې ته سټرنم وایي صحیح ده دقه خبره په دغه فار یور انفارمیشن کې چې دی نو ډسکس شوې ده چې لاندې ما سره څه موجود دی ډایفرام دی چې هغه یو سکیلیټل مسل دی صحیح ده سکیلیټل مسل دی او د پاسه چې دی نو ریبز موجود دي ګیر چاپیره ریبز موجود دي او بیا چې دی نو د ریبز چې چا سره کنیکټ کېږي دلته مخې ته بلکل یې دې ځای کې نو دې ته څه چې دی نو ویلې کېږي دې ته سټرنم ویلې کېږي صحیح ده که نه دې ته سټرنم ویلې کېږي او د دې دوو شیزونو په منځ کې د دې لنګس په منځ کې به ما سره دلته څه پرزنټ یې ګوره ورته دلته هارټ پرزنټ صحیح ده که نه نو دغه د دې هغه سټرکچر دی د دې د پاسه اصل کې بیا تا سره څه وي لکه د دې هارټ د پاسه اصل کې تا سره داسې سټرنم موجود وي پوه شوې په خبره نیکسټ لیکچر کې به ملاویږو د ګیسز ایکسچینج سره صحیح ده او لږ غونډې کې به د دې نور هم ډسکشن کوو هغه کتل چې دی نو ضروري دي چې آیا دا پروسس چې دا دونه کېږي نو دا الله پاک هسې خو نه کوي نیکسټ لیکچر کې ملاویږو السلام علیکم